بسی رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا سورۃ البقرۃ دریم سپارہ 275 نمبر آیات کریمہ نا درس تے 255 الذين حقسان يأكلون الربا چی خوری سود لرا آغا کسان چی خوری سود لرا لا یقومون نب پاسی د قبروننا پا قیامت کے الا کما یقوم الذی مگر پشان د آغچا مگر پاسیبا پشان د آغچا یتخبطه الشیطانو چه گڑوڑ کڑی اغلرا پیریانو من المسید لیون توبنا ذالک بأنهم دا پدی وجہ قالوا چوی بدی سود خورو انما البیع یقینا خرسول مثل الربا پشاند سود دی واحل الله البیع او حلال کرد اللہ پاک سودا بیع خرسول وحرم الربا او حرام کړه دی الله پاک سود فمن پس اغسوک جاءه چراغ اغتا موعظه النصیحت من ربه د طرفا د رب ددنا فانتهى پس منشو د سودنا فله ما سلف پس د پارا غسدی چې مخکی کړی دی و امره الى الله او معامله د الله سره ده ومن عاد اسوک چې واپس شو د سود حلال غنلو تا فاولئک اصحاب النار نو دا خلق اور والدی هم دا سودخوارو فیہا پدے اور کے بعد خالدون ہمیشہی یمحق اللہ الربا کمی اللہ پاک مال د سود کمی اللہ پاک مال د سود ویربی الصدقات او زیاتی اللہ پاک مال د خیراتنو واللہ او اللہ پاک لا يحب مننکی نخوخی کل کفار اردیر لوی کافر اثیم لوی گناہگار اول آیات کریمہ کی د سودخور د میدان حشر سزا ذکر کی ربط مخ کے سردارے چې مخ کے اللہ پاک ترغیب اچلو چې مومنانو د الله د رضا د پارا غریبانانو سره مدد کوي ریا مکوي زبادن مکوي غریب متنګوي او خخ سيزونه غریبانانو لور کې
د ورځې ورکې، د شپې ورکې، پټ ورکې، ښکاره ورکې. تاسو له به الله پندونه ثوابونه دنیا و آخرت کې درکړي. ستا ټینشن، پریشانۍ، غمونه اب الله ختمې کړي. اوس د آیات کریمه کې وایي چې ته ورته زکاتونه او عشرونه سرسایي ستایي، نو داسې خلک هم شته چې هغوی بس صرف د مال د سیوا کولو په چکر کې دي، چې د سلو نه زر نه شوي، د زرو نه لاک نه شوي، د لاکو نه کروڑ نه شوي. په دې سیوا کولو کې د الله حکم هغه ماتي. څنګه ماتي؟ چاله اسې خیرات، اسې قرضونه سکے، بلکې چې چاله قرض ورکی هغه وخت کې به هم داسې وه. مثال 100 روپۍ قرض به ورکو، هلکه میاشت پس په ګورې 1100 راکې ښه. نو چې هغه سره به میاشت پس نه وي، نو وي بس ټیک ته که نه 11 وي، نو زه بله میاشت په 12 کې ښه. نو چې دویمه میاشت پس په 1200 نه وي، نو زه خیر دی 1400 به راکړي. سیوا کولې به هغه اصل سود به جمع کو، په هغې به ورپسې سود لګو، سیوا کېدی به. نو دا خو د پیسو په اعتبار سره. او چا به د غلی په اعتبار سره من غنم بدله کې به 2 منه غنم، د من کجورو بدله کې 2 منه کجوري، د تولی سرو زرو په بدله کې 1.5 توله سره زر، د تولی سپینو زرو په بدله کې 1.5 توله سره زر. الله وی داسې مه کوئ. دا دومره لوی جرم دی چې ته وګوره الله پاک دومره خفه کېږي چې د یو آیات کریمه کې د سودخور د میدان حشر هغه سزا ذکر کی، او محبوب د قبر سزا داسې ذکر کی چې یو سړیو غریب د وینو زو په نهر کې تر مړی پورې ډوبو، ډیر په تکلیفو. غریب ځان په لامبو لامبو کنارې غاړې ته راورسي، هلته یو کس ولاړي، هغه ګټه راواخلي، دلی روبغي، دی بیا هغه خپل ځای ته ورسي. دا څوک دی؟ وی دا سودخورو. محبوب د معراج په شپه څه خلک دوزخ کې ولیدل، بطونهم کالبیوت، بطونهم کالبیوت، د غریبانو دا خېټې تا به وی که دا کوټې دي. محبوب فرمایي داسې غټې غټې خېټې وي، ځکه دی خو د خېټې دپاره دا سود کوي که نه، غټې غټې خېټې وي. کالبیوت تا به وی که کوټې دي، د کوټو په شان. او نعوذ بالله ماران پکې د بار نه ښکارېدل. تو ګوره نعوذ بالله که د جومات کې یو وړوکي چمچمار راښکاره شي نو موږ ګډوډ شو. او دې غریبانانو په خېټو کې نعوذ بالله الله پاک په داسې ماران مسلط کړي چې محبوب فرمایي ما ته د بار نه ښکارېدل چې په خېټو کې مارانو. ما جبریل ته وی من هؤلاء یا جبریل، جبریل دا پکې لا څوک دي چې یو خو دوزخ کې دي او یو خېټې یې دومره غټې غټې لکه کوټې، او بل دا چې په دننه پکې ماران ما ته په نظر راځي. ورته وفرمایل جی قربان دا هغه خلک دی چې دی به دنیا کې سود کو، نو د دوزخ سزا یې دکه ده. دا علامه ده د میدان حشر. الله رب العزت د نوي مسلمانان د میدان حشر د رسوایۍ نه وساتي. لکه د هر عمل به ځان ځان له یو نښی نعوذ بالله ابه ته وروسته ووایې چې چا څه شي پټ کړي. ومن یغلل یأت بما قل یوم القیامه. الله وی چا چې څه شي پټ کړي، دا پټ کړی شوي شی به راوړي په اوږو باندې وي. نو محبوب بیا مثال وي هغه وخت کې اوښو وي که چا اوښ پټ کړي، چا غویې پټ کړي، چا ګډ پټ کړي. حدیث کې داسې راځي تر دې که چا کپړه پټه کړي. نو ګوره که چا اوښ وي پټ کړي، دی اوښ له به الله شکل ورکړي او د ده په اوږو باندې به
خپل आवाज د اوخ چې کوم आवाज دی هغه به کوي. دا څومره د افسوس خبره ده چې زمونږ یو خپلي محلي والی یو مسلمانی او میدان حشر کې بابا آدم علیه السلام ټول انبیاء کرام ولاړي، ټول نیکان خلق ولاړي، او د یو سړي په اوږو باندې د چا په اوږو باندې وږي، د چا په اوږو باندې ټیپري، د چا په اوږو باندې نعوذ بالله موټر سایکلي، د چا په اوږو باندې کیړی، او د چا په اوږو باندې صادري، او حدیث کې راځي هغه کپړه به داسې حرکت کوي. او نعوذ بالله چا چې څومره لوی خیانت کړي په اجتماعي مال کې، نو د هغې خو ډېره بدرنګه سزا ده. حدیث شریف کې راځي چې لکل غادر لواء، نعوذ بالله د هر خیانت کوونکي اجتماعي مال کې چې خیانت وکړي نو د هغه به نعوذ بالله شرمګاه سره جنډه ټکوالی شوي، نو چې څومره ډېره غلی کړي نو دونه به نو ټول خلک به ګوري چې دا غلاګر دی، دا خیانتګر دی. او داسې راځي چې چا نعوذ بالله د یتیم مال خوړلي، د ده د سترګو نه، د غوږونو نه، د پوزې نه به د اور لمبې رواني چې کله میدان حشر کې، نو ټول خلک به ګوري چې دا هغه پلانې دی چې ده به د یتیمانانو مال خوړه. نو د خو نښې به مې لکه وروسته به وي تبیض وجوه تسود وجوه، د چا مخونه باسي ځلیږي، پړکا به کوي، او نعوذ بالله څوک به تک تور تبخي. سورۃ یونس کې الله فرمایي تک تور تبخي مخ پی. صحابه کرامو محبوب ته وی چې جی دا خو ستاسو بلا امتیان دي، دا به ته څنګه پیژنې میدان حشر کې. نو ګوره محبوبه ته څومره ښکلي اسان انداز سره وی چې د چا تک تور اسونه، تک تور اسونه ښه ډېر، او په هغې کې داسې اسونه چې د هغې خپې او تندي تک سپینې، نو په دې تک تور اسونو کې به دې دا سپینو خپو والا، سپینو تندو والا اسونه پیژنې نه، ولې دې به خطا کېږي. نو دکه شان زما امتیان میدان حشر کې د هغې دا تندي، دا لاسونه دا باسي ځلیږي او پړکا به کوي. نو دې آیات کریمه کې الله رب العزت د سودخور د میدان حشر سزا ذکر کی. الله فرمای چې څوک سود خوري، نو ګوره صرف خوري نه، خو الله خوري ذکر کو، ځکه دا دی چې سوره منډه وي نو تش د لالوکې تپاره وي، دا دی خوراک. دا ګوره الله پاک څنګه ناشنا ټکي ذکر کو. نور مراد ته خوراک نه دی چې ګنې ته صرف سود خوړل ګناه دی، سود کول مطلب دی. الله وی چې څوک سود کوي، اکه بیا په پټي کې که په بینک کې فرنیچري دکاني سیکلی موټر سیکلی هر څه چی، خو چې ته سود کوې، خو دا سودخور چې سود کوي نو دا د خېټې دپاره کوي. نو داسې شوه لکه داسې څاروی شو، څاروی هم بس خوري او نو دکه شان دیم غریب دی، خوراک کاکي نور په پته پوه نه چې دا څه خورم. حالانکه چې یو نوړی د حرام ولړی شي نو مونږ تاسو خو وایو چې څلوېښت ورځې بیا مونږ جوړی واغسته په 10 روپۍ، 1 روپۍ پکې د حرامو ده، نعوذ بالله مونځ پکې نه قبلیږي. او میدان لکه وی بیت الله ته به یو سړی غریب تلي، اشعث اغبره، دوړجن به وي، ببرسرې به وي، طواف پکې یا ربي یا ربي یا الله یا الله. نو الله وی ته خو زما میلمه وې، ته خو ډېر لرې نه رالې، جامې دې خیرنې کړې او مثال ویښته دې دوړجن دي، خو څنګه ستا دعا زه قبوله کړم؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، خوراک حرام، سکاک حرام، لباس حرام. الله فرمای لا یقومون، دا سودخور به نه پاسی میدان حشر کې د قبرونو نه، مگر د هغه چا پشان به پاسی لکه دنیا کې په چا باندې پیریان راشي. وګوره پیریان شتا، د پیریان وجود شتا، او پیریان مکلفم دي ښه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، او پیریان مخکې ذکر کړو. او سورۃ جن هم دی چې محبوب موس کو
نو چې پیریان رالو کافرانو نو چې داسې غوږ یې کېښودو چې دا سړی څه وایي وی انا سمعنا قرآنا عجبا مونږ خو ناشنا قرآن واورېده پیریانو کافرانو ته ناشنا ښکاره شي هغې له مزه ورکړه وی انا سمعنا قرآنا عجبا مونږ خو عجیبه کتاب واورېده یهدي الی الرشد نو ګوره یو سبق یې اورېدلی دی فآمنا به مونږ په ایمان وړو او بیا دغه پیریانو تقریر الله ذکر کړی دی چې خپل قوم ته تللی دي داسې ښکلې دعوت او بیان یې کړی دی نو لنډه ده چې د پیریانو وجود هم شته او پیریان مسلط کېږي هم غلاګانې هم کوي خو دا خو الله فرشتې مقرر کړي دي او څه موږ دا اعمال کوو که چېرې موږ اعمال نه کوو که نه نو دا موبایل دا لوډ سپیکر دا پیریان زموږ نه وتښتي د دې وجې دا بسم الله هر عمل کې ویل پکاري په هغه څیز باندې بیا د پیریانو شیطانانو تسلط ختم شي فرشتې حفاظت کوي نو لنډه ده لکه څنګه چې دلته یو کس باندې پیریان ناغلي لیونی سپیلنی جوړ کړ دی نو الله رب العزت داسې نه وي چې ګنې دا سودخور به میدان حشر کې د لیونی په شان لیونی به داسې نه وي بلکې د لیونی په شان به ښه توجه سره واورئ داسې نه وي چې لیونی به د لیونی په شان دی څه مطلب لیونی چې دی نو هغه کله کله حرکت پریدي سکون تراشي بس نیغ ودرېږي به نیغ نه ودرېږي دی به په ټوپونې لیونی خو کله کله دنیا کې نیغ ودرېږي په ځای او دی غریب به په ټوپونې او دویم دا لیونی کله کله د تکلیف احساس نه کوي تی وخی سپیړه ورکې هغه ته احساس نه کېږي الله وی دی به داسې نه چې ګنې نعوذ بالله د ته بر تکلیف او د درد احساس نه کېږي هر د الله پاک دونه ناراضه ولې دی وی دي نه کم شی حرام کړی دی او داسې ناشنا جمله استعمالي چې وی انما البيع مثل الربا او دې کې څه ناشنا خبره دا ده چې یو سړی ځان ګناهګار ګڼي که نه یو سړی ګناه کوي او ځان ګناهګار ګڼي نو الله پاک بدل ر توبې توفیق ورکوي خو سوره خو چې یو سړی ګناه کوي او هغه ګناه ته د سره ګناه نه وایي هغې له وجې لټیله کړه دي په شان دی انما البیع مثل الربا خو مړه ته هم تماکو خرڅې او تم لرګي خرڅې پیسې ګټي نو که ما پیسې په پیسو باندې وګټلې نو دې سره ستاسو یې مړه الله رب العزت وی ګوره واحل الله البيع الله سوداګري حلاله کړې ده ترغیب ورکړ دی چې بچو له پاوړه غټه محبوب ترغیب ورکړ دی الکاسب حبیب الله سوک بچو له پاوړه غټي دې د الله دوست دی منګه تاسو ورو حضرت صاحب رضی الله عنه محبوب سره لاس ملاو کړو دا غلاستغو دا ولي په دې باندې زه حلال روزي ګټم محبوب هغه خپل کړو دا لاسونه الله ته ډېر خوښ دي چې په دې ته حلال روزي ګټي الله پاک به حلال کړی دا هو په نغدو په یو ریټ خرڅه دام جایز دي په قرضو په بل ریټ خرڅه دام جایز دي په قسطونو دا غینه ګران خرڅه دام جایز دي مثال تا سره تماکو دي هغه ته بندل مثال کیلو په 100 روپے ورکه په نغدو په قرض باندې په 120 ورکه اچ ټیم پکې ډیری نو په 150 ورکه دې کې خو ګناه نشته هو حرم الربا چې پیسو باندې پیسې ګټي اګه د بینک په ذریعے ګټي او کدا سي چاله ورکه نو دا حرام دي فمن جاءه موعظه من ربه الله پاک ترغیب ورکی پته درته نوا راشه پته درته ولګی دا بینک کې د اکاونټ کولا کړو او هغه وته نومې خو چې منافع نو دغه منافع هغه ته مپریدا هغه ته رو باسا سلدی زردی لاک تی ارسدی هغه غریب لورکا خو پنیت د ثواب به نه ورکه بینک ته مپریدا غسود راوالتی هغه منافع چې وتاي کوم ویل دا اکه تراوالا او توای زما دا پیسې کرنٹ اکاؤنٹ
یعنی داسې اکاؤنٹ کې کېدا چې پاغي باندې سیوا پیسې ناراضي، سیوا پیسې په بالکل ناراضي، داسې اکاؤنٹ کې کېدا او دا تروسه چې په کې راغلي دي دغه تراکا. نو دا چې تروړي نه به غریب لور کې خو د ثواب په نیت په نور کې، ځکه چې په حرام باندې د ثواب نیت کوي نو بیا مسله نور خطرناک کیږي. الله وی چې مخکې کم کړی دي پاته وته نو بس الله پاک سره معامله ده، الله پاک په معاف کی، خو آیات ختمي نو ګوره. الله وی ته پته ولګی را چې سود حرام دی او بیان دی قصدن عمدن سود کوي او تش سود کوي نه، دا خبره وره تش سود کوي نه بلکې سود ته حلال وي، نو په دې سره بیا سړی کافر کیږي. توجه کوئ که یو سړی سود کوي کنه نو په دې کافر کیږي نه، یو سړی سود کوي نو په دې خطرناک کبیره ګناه کې مبتلا دی، ډیر سخت ګناهګار دی، ډیر وخت په جهنم کې. خو که یو سړی سودم کوي او دې سود ته نعوذ بالله حلال وي، نو چې د الله حرام او تسوک حلال وي نو په دې بیا نعوذ بالله دې بل قاضي دا دې اخر کې د دې سړی بارک وي چې ومن عادا سوک چې واپس شو، ورسنګ معنا کومه سوک چې واپس شو سود حلال ګڼلو تا چې دا چار اوس تری چې سود حرام دی، فاولئک اصحاب النار، الله وی دا خلق اور والدی هم فیها خالدون، دی و پدې اور کې همیشه. الله دې مونږ او تاسو همیشه د پاره د اور د جهنم نه وساتي. ورپسې یاد کی وی چې ګوره تاسو خو ډیروي کنه نو څنګه الټا غونته خبره ده. ګوره دا سودخور لګیا دی چې ډیر شي، الله وی چې تی ډیره هغه به کمیږي او چې تی کمه الله وی هغه به ډیریږي. ته سل ورکه چې پدی 110 شي، الله وی ستا پنځ خو 110 وي، خدا به 90 ته نه بلکې 0 ترا کوزي. عبد الله بن مسعود فرمایي چې د حرام مال، د سود مال، د غاڼې مال دا که ارو سمره اربونو تورسی د دې نتیجه به 0 دی، بیا خیر تکینی کدی کې نه ناستو د بچی بکینی کنین وسو کړ وسو ته ګورا بیا به گاډې ګرځي. یمحق الله الربا، کمی الله پاک مال. اوس کو 2019 شروع کیږي، ادا ډیر اخلک وی سار به کوي او ماخام بیری وی زمونږ دادا ورداسه کني کیو کې نوم دل سمدستی بدل درکې، او چې بدیو کې نوم به ټکروي نو په ورزيږي. یمحق الله الربا، کمی الله پاک مال د سود، دا الله وعده ده. ستا په ذهن کې سیوا شو خو الله کمی، برکت په دې مال کې نه. ا برکت پسنګ راشي، تا نه غریب پیسې وغوښتي، تا وته وی लाख روپے در کوم خو ور پسې به یو شل زره راکې ښه، هغه مجبورن تا نه واغستی. اوس هغه په ارمانځ کې تا پسې په لپو لپو دعا کوي، نام تا ترسي کنه. نو تب کله اکسیډنټونه کې او کله بدر باندې داسې مرض لګي چې دغه سود سکه چې هغه سر بم سر خوري په علاجونو باندې، او نعوذ بالله هغه سکه چې داسې سړی الله پاک یو عمل نه قبلي، کته صدقې کې، حج کې، عمرې کې، نعوذ بالله نور سو نیک اعمال کې یو عمل دې الله نه قبلي، او آخرت کې دا سزاګانې لا بیلې. ويربي الصدقات، او سیوا کی الله پاک مال د خیراتونو، یو پلس یو پوسوا یو پولکا ادا سی ورپسې ځه، ادا دنیا کې مله دا سیکي. او نور واقعات منګه تاسو بارها اوریدلې دي چې هغه بزرګ کور تراغه حبیب صاحب نومو وی کور والے وړا غگل خانه کې غگلی وی چې تګور زور روړم د گاونډیان وی چې ورټه کېده ندی کر خنور سنونه هغه غگلی وړې ولا ورکړو دا څه خخاله کو ګوره چې زره دغه په دې کارو شي. وی چې بیبي را لوي هغه بزرګ ته وی چې هغه وړس شو، وی چې مې په خول للیګړي، وی چې سموا وی چې ما چې موږ به گزارو کوم عادت یو روزیم نیولې خو دې غریب داسو، وی چې زه خده وکړو او تم په سر نه راګ دي چې دارې سو وکړو.
لږ سات پس ټک ټک سګوري چې یو کس کاسه کې ښکلې غوښې سالن دی ګرم او ښه چپاتي روټۍ دي شکور کې د چې دن نه راوړي داسې دي وي مونږ صرف وړلېږلو هغه غاړه ورسره سالن هم راغی یربي الصدقات. دا واقعه څومره مشهوره ده. حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما عبدالله رضی الله تعالی عنہ دی درې واړه حج لتلی نو لنډه دا چې لار کې غابې سره او هغې سره صرف چیلې و هغې حلاله کړه هغې وخوړه. لنډه دا په بابا بې باندې بیا حالات راغلي ادا بې مدینې منورې ته راغله. حضرت حسن رضی الله عنه وپېژندله هغه وله سل چیلې سل اشرفې انور بلا اکرام مکرام خوراک مراک بیا ورور له ولېږله هغه وله سل چیلې سل اشرفې بیا عبدالله رضی الله عنه له ولېږله هغه وله 200 چیلې 200 اشرفې د یو چیلې نه 400 چیلې او 400 اشرفې ته ګوره جوړ شو یربي الصدقات. دا د الله وعده ده. ادا ځکه سیوا کېږي چې دا مشهور حدیث تاسو بار بار واورېدو چې هر سحر الله فرشتې رالیږي نو یو اعلان کوي اللهم اعط منفقا خلفا. دا څوک چې خیرات کوي د مال ځکه سیوا کېږي چې یو خود ته فرشتې دعاګانې کوي او د فرشتو دعا خامخه قبلېږي او دویم چې ته غریب له څه ورکې غریب دې خوشحاله کو نو چې د هغه زړه دې وګټو هغه ته دا مه وایه چې دعا کوه بس څه دې وله ورکړو مثال اوس جمع دی جرابې دې وله واغستې نور مثال وغیره اوس چې هغه دې خوشحاله کو هغه چې څومره اعمال کوي دعاګانې کوي د هغې بدله کې به الله تعالی دنیا کې مال کې برکت اچي ویربي الصدقات. خو چې آیات ختمي نو والله لا يحب ور الله پاک مینه نه کوي کل کفار کافر نه وي کفار وي د کفار کې د کافر په اعتبار سره معنی سیوا ده هر لوی کفر کوونکی لوی کافر یې چاته وي چې الله سود حرام کړی دی او دی سود کیم او سود ته حلال وي اثیم اثم مثب په ګناه کې ډیر مبالغه کوونکی چې ډیر زیات ګناونه کوي الله رب العزت ما او تاسو د هر قسم ګناه نه وساتي خاص کر د غاڼې او د سود او د حرامونه اکه د بیمې په شکل کې دي اکه د باندونو په شکل کې دي اکه نور د حرام او شکل کې دي. الله دې نوم مسلمانان د هر قسم حرام مال د ګټلو او د خوړلو نه وساتي. بیا ته ګور الذين کسان چې خوري مال د سود نه به پاسي قیامت کې د قبرونو نه مگر پشان دا هغه سړي به پاسي چې ګډوډ کړي هغه لره شیطان د لیونتوب نه. دا په دې وجه چې دی وایي چې خرصول پشان د سود دی حالان کې الله حلال کړي دي خرصول او حرام کړي دي سود. چاته چراغ نصیحت د طرفا د رب ددنا ادې من شو د پارا غدي چې مخکې کړي معاملې ردي سړی الله سره دا وګوره څوک چې واپس شو سود حلال ګڼلو تا دا کسان دوزخیان دي دیو په دې دوزخ کې همیشه کمی الله پاک مال د سود او زیاتی الله پاک مال د خیراتونو او الله پاک مینه کوي هر کافر او ګناهګار سره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.